ابراهیم علیہ السلام هغه انسانو چې د پلار نوم یو ازر او هغه ازر چې هغه ډېر لوی بت پرستو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې څو وخت کې پیدا شو د مور په غېږ کې نور ولیدو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې هاذا ربي زما رب دا ده فلما فلا قال لا احب کنه څنګه حافظه فلما فلا چنور پریوتو څه وخت ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه ده کم شی چې زوال کوي هغه خدای نه کیږي سپوږمۍ ولیده التن دا خبره وشو الله غزاد نه دی چې کم ذات له فناوي الله غزاد ته چې ټول عمر په یو حال وي ابد الاباد دا الله په تعریفونو کې ډیر دي و یو پکې دام دی چې مالا ابتداء له ولا انتها دا الله تعریف څه دی چې هغه نه ابتداء لري او نه انتها لري علماء منطقیین وایي چې الله قدیم دی قدیم دا معنا ده چې هغه د پارا صحت نه قدیم معنا پخوانه اوس کله پخوانه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله هغه ذات ته چې هغه زوال نه لري په دغه انداز باندې د لوی شو پلار ته ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان دی یو ورځ ورته وایي اذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين اے پلارا ته بوتانو ته خدای وې بوت ته خدای وې انی اراک وقومک فی ضلال مبین زتا استا قوم په یو لویه گمراهۍ کې ګورم پلار ته وایي عزیزانو پلار ورته وایي چې زبدې
کار کم مړ بدې کم. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې ساستغفر لك ربي، پلاره ته چې ما سره هر څه کې خو زه به تا د پاره د خدای نه بخنه غواړم. ته چې هر څه کې خو زه به تا د پاره د خدای نه بخنه غواړم. پلار ورته وی اراغب انت عن الهتي یا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك، کمن نشو رجم کوم دی ورته وی ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زما رب ما ډېر مهربان دی پلارا، زبتا د پاره داغه معافي غواړم، بخنه به غواړم. دا څومره لوی امتحانو د پلار او د زوی من. بیا به دا بوتان ابراهیم علیہ السلام ته ورکړ چې دا بازار ته 100 خرڅ کا. خود دې متعلق دا اعلان وکړه چې دا د څه خدای دی چې د ټولو مرزونو دوايي ده، زوی ورکي، لور ورکي، رزق فراخي، بیماری لري کوي وغیرہ. ابراهیم علیہ السلام باغ بوت چويست نخپه کې به ورته پړې واچو او په بازار کې به راخکو او چغې به والی چې راشي دا هغه بوت ته چې سترګې شته په لیدل نشي کوله، خپې شته په ګرځېدل نشي کوله، خلای شته په خبرې نشي کوله، وګونه شته په اوریدل نشي کوله. خلکو بچ واوریدنو وې به دا خدای مونږه سکو چې نه په سترګو لیدل کولای شي او نه په وګونو اوریدل کولای شي. ابراهیم علیہ السلام به ورته وی چې دغه شی دی نو کاله یو په سبا به بیا دا چلو، په بل سبا به بیا دا چلو. آخر دا خلق ور تراجم شو چې بای دا څه خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه پستر ګولې دل کولای شي او نه په غوګونو اورېدل کولای شي او نه په خله خبرې کولای شي. د ابراهیم علیہ السلام د شان ته وګورئ، د عقل ته د حق ویلو د پاره کوم لار جوړ کړه او کومه طریقه جوړ ورته وی چې خدانو تاسو داسې خدای نه دی خوښ چې هغه نه لیدل کولای شي، نه اورېدل کولای شي، نه خبرې کولای شي، نه خپې شته په ګرځېدل کولای شي. نه ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې 380 پراته دي، خدا ټول دغه سیدی کنه. د دې د زمانه 380 خدایان وی دا ټول دا سیدی کنه. د جهل عالم وګورن ورته وی چې نه ادا سینه دی هغه هر څه کولای شي، خدا ته چې کوم بوت خرڅه د کې دا کمال نشي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورکه وی چې خدا والله العظیم چې دا په دې کوټه کې 380 خدایان چې تاسو پراته دي چې دام زوی دوی پرې ندم چې دا مې ټول ټوټې کړی دي.
ابراهیم علیہ السلام دے یوازې او پلار او ټول قوم او ټول قنبا خلاف او دے یوازې د الله د دین د اعلا د پاره چې سړی ملا وتړي هغه ته د ملاتړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د اصلي ضرورت نه هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت چې یو ځل ملا وتړلا بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپ داغه نه غیر چاپیری او داغه حفاظت کوي او چې یو الله دې مرګري شي او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دې مرګري ټول کائنات دی دشمنی ستا څوک سکولې نشي عزیزان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل قوم راغی چې راځه میلې لزو نن زمون قومي ورځ ده جشن ده میله ده ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې انی سقیم ز بیمار دنشم انی سقیم پورے زمون پدے مبارک ملک کے قسمہ قسم خلق شد خو یو ډله پکې داسې ده چې هغه دا شی نشانه کړی دی چې تاسو وایئ چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراہیم علیہ السلام خو بیمار نو نو دے قوم تے ولی ہوئی چی انی سقیم عزیزان مرض یو دڑ مرض دے او یو د بدن مرض دے چی سڑے تبی نیولی تاسو اوس رښتیا وایي چې د یو پیغمبر قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وایي داغه پیغمبر زړه به جوړ وي که ناجوړه وي 360 بوتانې په کوټه کې ایښي او هغې ته خدایان وایي داغه پیغمبر زړه به څنګه جوړ او سب بیله خبره ده چې مونږ او تاسو چې څومره خلق زیات مرتد کیږي نو مونږ خوشحالي څومره خلق زیات خرابيږي مونږ خوشحاليږو ځکه چې مونږ ته هغه درد نه دی نصیب شوی چې کم درد د پیغمبرانو پړږي مونږ لګیا یو خو مونږ ته هغه درد نشته ځکه چې زموږ زړه د خدای کور نه دی چې زموږ زړه د خدای کور شو هغه کې ته بل چا څه کار دی چې بیا دننه راشي لکه مولانا روی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا قسم راشد زما دا سینه وشلوا او زړه مې بار راو باس
او بیا مې زړه سوري کا او دننه زما د زړه په نقطه کې وګوره بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بچا سکار دی چې دنه نراشي نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کوری هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بت ته خدای وایي چې ستا زړه به بیا څومره بیمار نو عرض داو چې ابراهیم علیه السلام قوم چې لاړو میلې ته د لاړو تبر راواغست چې تبر راواغستو نو 300 خدایانو د دې قوم نو دا واړو بوتان چې د ټولو نه سرونه پرې کړ او تبر یوړو د غاټ بوت ته پوګه کیه او دته لا قوم چې څو وخت کې د میلې نه واپس راغی وی چې زوی چې د خدایانو سلام وکړو بیا وځو چې ورننه وتی دي نو ټول خدایان چې دي سر پرې کړی پراته چې سر پرې کړی پراته دي نو اریان شو تبر دې غټ بوت پوګه پروت دا چا کړی چغې سورې بد حال جوړ دا ابراهیم کړی ورشي راویني سي لاړ ور په سرای وست چرای وستو چې دا دی ولي کړی اوس تبر غټ بوت ته پوګه پروت دا دی ولي کړی هغه ورته بل فعله کبیر ما خونه نکړي تبر د چا پوګه پروت ته او بدنامه وایڅو تا خو ته کړی هغه ورته وی چې دا چرته دا کار کولی شي اس چانه سر پرې کولی شي نو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ډېره خدا سم چې خوخه د ما سره وکړي خو یو خبره مې واوره دا غټ خدای دی او دا لاندې واړه خدایان د دې غټ خدای په مخ کې دا واړه خدایان حلاله ده او دغه ګونکو نو سبا چې تاسو د قیامت په ورځ خدای راونی سي او تاسو حلالای نو دی به څنګه غل عزیزانو د عقل انتها ده د عقل د باطل مقابله داغه انتها ده مور براوړي بچي او داسې حرکت بوت ابراهيم عليه السلام پلا رونی وو او وی چې ته منی کېږي نه د خپل حرکتونو نه دا زمون خدایانو سره دې څه چلو ورته پلار دا خدایان نه دي دا بوتان دي او بوت چې ده دا هیڅ نشي کولی دولت پیسې په دې څوک سړی کېږي نه رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان انسانیت خو په دولت نشي رحمان
کبوت سلزله د سرو شي انسان نه دی. چې ابراهیم علیه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څه وخت کې نمرود اچولو، نو جبرائیل ورته راغی چې امداد درکم، نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې نه،